مې د یو بله معلوماتي ویډیو وروړې ده، دا را سره وګورئ. که چېرته خوښه مو شوه نو د بل سره ضرور شیر کړئ. مشران چې وی الک الک په قلار ځای وی لک په قلار ځای لک په وسله ځای بیا هم خلک سم په منډه روان دي. الک دا خاورې په لګي په قلار ورواچوي. منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. د خاورونه می پیدا کړی ځان پوي کا په خبره باندې. وفيها نعيدكم خاور تبم واپس کوما ځان پوي کا په خبره باندې. ومن نخرجکم دی خاورونه به در وباسم ځان پوی که به دی خبره باندې. ثم الیه ترجعون یو ورځ به تخپل رب ته مخامخ شي ځان پوی که به دی خبره باندې. او کل نفس ذائقة الموت او یو ورځ به ستا مخې ته ملک الموت ولاړي ځان پوی که به دی خبره باندې. او یو ورځ به ته د قبر زندګۍ سره مخامخ شي ځان پوی که به دی خبره باندې. او یو ورځ به روز محشري پولیسرات به ځان پوی که په دې خبره باندې. او یو ورځ به میزانی اعمال به وزن کیږي ځان پوی که په دې خبره باندې. یو ورځ به اعلان کیږي وامتازوا اليوم ایها المجرمون مجرمان جدا شي نیکان جدا شي ځان پوی که په دې خبره باندې. او یو ورځ به تخپل رب ته مخامخ شي ځان پوی که په دې خبره باندې. او یو ورځ به ستا رب ستانه ستا د تیرې شوې زندګۍ په باره کې د مال په باره کې د عمر ځوانۍ په باره کې پوښتنې کوي ځان پوی که په دې خبره باندې. عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګی په دنیا شته دی او ته لا خاندې. په دې روژه کې هم زمونږ ټوله روژه کریم بوډ کوي څوک او څوک لړو کوي او څوک د موبایل په فیسبوک بد نظرۍ کې مصروفه دی څوک ډرامو فلمونو کې مصروفه دی فحاشۍ کتلو کې مصروفه دی. نو د روژې مطلب څه دی؟ قرآن چې کله د روژې وضاحت بیانوي کنه نو د روژې مطلب صرف دا نه چې تاسو به خوراک نه کوئ تاسو به سکل خوړل نه کوئ. که دا مطلب وی روژه ډیره اسانه وه خو زما په خیال قرآن وی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو که رب العالمین تاسو باندې روژې فرض کړي تاسو ته روژې درکړلې نو د دې روژو مطلب څه دی؟ کما کتب علی الذین من قبلکم صرف پتا سنتی فرض تاسو نه مخکې چې کوم قومونه امتونه او پاغویم فرض وي لعلکم تتقون. رب روجي دې د پاره تاسو ته درکړي دي دې د پاره تاسو ته درکړي تتقون چې تاسو د شپې جړاګانې زده کړئ تتقون چې تاسو عاجزي زده کړئ تاسو د شپې راوچت شئ وجاړئ خپل الله ته په خپلو ګناهونو باندې په خپلو خطاونو باندې په خپلو غیبتونو باندې په خپلو ګناهونو باندې وجاړئ خپل الله ته چې الله ګیر یم د ګناه په سمندر کې راوچت مې که ډوبېږم مددګار الله ما په خپله د خپل ژوند سپرلیسې ځلې ما کرلې دي ازغي د ځان دپاره الله لعلکم تتقون چې تاسو تکبیر اولا وپېژنئ لعلکم تتقون چې تاسو د قرآن نه دا دوړې وسنډئ دا قرآن خپلې سینې پسې ونیسئ دا قرآن د خپلې زندګۍ منشور وګرځوئ لعلکم تتقون. دا مطلب دی چې په تهجدو کې جړاګانې شروع شي سجدو کې جړاګانې شروع شي قرآن اوریدل هغې باندې عمل شروع شي دا قرآن د خپلې زندګۍ منشور وګرځي لعلکم تتقون. روزګار د قرآن مطابق رشتہ داری د دین او اسلام مطابق اعمال د دین او اسلام مطابق هغه اعمال کم اعمال چې د رب العالمین په دربار کې قابل قبول دي کم سجدے چې د رب کائنات په دربار کې قابل قبول دي لعلکم تتقون. دا مطلب دی رب تاسو د روجې درکړي دي د دې روجو مطلب دا دی تاسو تقوا اختیار کړئ که تاسو تقوا اختیار کړله که تاسو
تاسو الله نه یره اختیار کړله رب العالمین به د رحم فیصلې رالیږي انشاءالله. څه چل را باندې شوی دی زړونه هم سخت شوي دي نو خبره را باندې اثر نه کوي. دا د زړه سختی به موږ برباد کی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی اے کم سترګې چې د شپې په تنهایی کې د الله د یری جاړي دغه سترګې با په ورځ د حشر نه جاړي. دا سترګې هم دومره کلکې شوي دي چې اوښکې پکې نه راځي. زړه دومره سخت شوی دی چې ګناه کوي او یریږي نه. سترګې بدنظري کوي خو نه یریږي. لاسونه بل ته تکلیف رسوي خو نه یریږي. خپې غلطو مجلسونو ته روانې دي خو نه یریږي. پته نه لګي چرته نه هغه نظرونه پیدا کوي کوم نظرونه چې د رب العالمین په دربار کې قابل قبول دي. چرته نه هغه اعمال حسن د تقوا معیار پیدا کړي کومه تقوا چې رب العالمین ته قابل قبول ده کنه. یو فکر پکار دی یو درد پکار دی. دا د دعوت تبلیغ بانی حاجی عبدالوهاب صاحب وفات شو. الله دې د په قبر باندې انوارات نازل کړي. وګوره کنه یو انسان او د یو انسان فکر له الله وجود ورک او د یو انسان په فکر کې دومره درد و چې هغه درد له الله وجود ورکو. نن په ټوله دنیا باندې د دعوت تبلیغ فکر را خور شوی دی. د دنیا ګوټ ګوټ ته دغه خلک ورسېدل او یو فکر دی او یو درد دی. تا ته وایي مونځ کوه، تا ته وایي تکبیر اولا سره مونځ کوه، تا ته وایي قرآن د خپلې زندګۍ منشور وګرځوه او تا ته وایي ای د باقي مونځ نه پس به یو ملګری د الله خبره کوي. ای تا پسې په لارو کوڅو کې ګرځي بازارونو کې در پسې ګرځي. هغه فکر له الله وجود ورکړی دی. هغه دردونو له الله وجود ورکړی دی. وګوره نن په ټوله دنیا کې د تبلیغ فکر باقاعده په نظر راځي. دا مراکز وګوره اے وخت جان مال خرچ کوي د دې امت مسلمه لپاره، اے د دې معاشرې لپاره. یو فکر دی یو سوچ دی چې الله دا مسلمان به څنګه جنت لو والا جوړ شي. دا فکر دی. میلمه به ورکره راغی ډیوه به یې مړه کړه ده به ورسره هسې لاس ښکته کوو د غربت انتها وه میلمه به یې مړوو. دا فکر دی. موږ ته انسانیت ښودلی دی. د یو چیلي سر به په اوو کورونو به یې ګرځو. دې ګاونډیانو به یې موږ کشته دوی له ورکوي دوی موږ کشته دوی له ورکوي موږ کشته دوی له ورکوي. واپس به هم هغې کور ته